تاسو ډېر زیرو بم سره علماؤنا اوریدلی بی یا بی واورئی زدر تا دا کربلا اغا اصلی فلسفہ او بنیادی مقصد بیانول میں غرض پا کربلا کے دغه وخت کی حکومت چو د یزید ابن معاویہ یزید د معاویہ صاحب زویو او معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغا صحابیو چه دا کاتب الوحیو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بچ نازل ده نو یو کاتب پکی دا وحی ده هم دا یزید ده زوی او پا دغا ملک پا دغا وقت کی ده دو حکومت دیکھ شک نشتا چه وہ ده صحابی زوی لیکن خپل کردار او خپل کرتوتونه چې اغا د نظام محمدی نه خلاف خلق يرولی د یاري چاغګ نشو کول بیعت هم دنیا چې د دنا د یاري کړو او دغه دعوت د بیعت چې ده امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تم ورکړش چې ته د یزید نه بیعت وکړه امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې ٹھیک ده بیعت کول گران کار نہ دے صرف دمردا چھ اغا قانون چکم زماد نکپ کور کے راغلے اغا قانون چکم زمان نک والا ترتیب ور کڑے و جوڑ کڑے دا اغا قانون دا دفعات و خلاف ورزی کئی دے نو اغا قانون ما تا اجازت نرا کئی چیز دا بیعتو او دے تسلیم کم او دے اومنو عزیزیانو اصل رنگ او رخ چے دے دا کربلا اغا دا دے زمون کے دا سنیان دی کسب بلاگان دی دوی پدے محرم کے محرم مناول صرف دغه توئی چه پاخر لسم ورځ باندې ادیرو تلاشی پمړو بمو بواچي او خزه پکی کیرونه میرونه پاخ کی او سړی پکې خدای خبر تو چلو کی دا پسونی دنیا کے دا محرم مناول دیتا ہوئی او بوالی پا مرو آچا ہوئی پا دی لسم اورز باندی دنیا او گورے خزی او نر دیرو تروانی منگی ور سرائی او پا مرو باچے داولی وی امامان تگی شہیدان شوی دی دا دوی دی عقل تا گورزا خویما چی تاسو پوری سرونا نلی کانی در پورن کردی امامان سور لسو کال اوشو تگی پا کربلا کے شہیدان شوی دی
او تو بدلتا پخپلو مړو باندې اچي نو ته په ایمان وای چې تګه ته او بزس کم نو ته په مړی ها تاسو د دې قوم عقل تاسو هر کلی یار وطن دې ټول صبح سرت کې وګورځي په لسم او نهم محرم باندې دا دیری ډکی او دی کولالانو بار منګی لګولی او نرغه دې چې نوې منګیالی او بونه ډکی او دیری تیوړي او یو کټوره او په مړو باندې چې امامان تګي شهیدان شي تاسو خلق زه خو ځکه وایم چې د سړی ځامن ورک شو خزی او نر د نه سړي زامن خزی او نر او په خپل مړیا چې او امامان تګي په کربلا کې شهیدان شوي دي نو دې ځای نه لاندې څه پایپ لاین تللی دی چې دا اوبال تاغي ته ورځي بیا دا اوبه د مرګ نه وروستو چاته وررسي دا د دې قوم عقل دی هغه بنیادی فلسفه د دې واقع چې دا هغې تر اوسه پورې سني دنیا پوه هم نه ده پوهېږي نه چې دا جنګ شوی ولې و بنیاد یې څه و عزیزانو بنیاد داو چې هغه قانون چې کوم زما د نیکه په کور کې جوړ دی ته د هغه قانون نه خلاف ورزي کوي ستا په دور حکومت کې حرام حلال شوي دي ناروا او تروا ویل کیږي شراب پکې څکلې کیږي زنا پکې کیږي حرام ستا په حکومت کې حلال شوي دي او زما د نیکه په قانون کې دې څیزونو ته حرام ویلي شوي دي نو څو پورې دي چې دا حرام بند کړي نه تر هغې پورې زه ستا بیعت نه کوم که د پاکستان قوم کې ایمان وی نو په دې 15 کاله کې به د پاکستان یو حکومت هم تسلیم کړی وی یو حکومت ځکه چې هر حکومت چې راځي هغه د حرامو جړ دی د نارواو جړ دی د بے حیائی جڑ دے د بے غیرتی جڑ دے اور حکومت چې راځي نو دا حکومتونه د دې قابل دي چې دې ته سړی سر ټیټ کړي او دا تسلیم کړي د امام حسین بنیادی جګړه دا وه بیا د کوفي خلق ورپسې راغله د کوفي خلق ورپسې راغله چې صاحب تا سره یو چې څنګه وی هغسې کوو او د ده مقابله کوو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روان سره د بالو بچا کربلا ته ورسېده او خیمې ولګول او اعلان یې وکړو چې یا به جنګي او یا به ته د خدای قانون ته تسلیمېږي دغه وخت کې ابن زیاد په دغه علاقه گورنر و
ابن زیاد نامه و د تبوی ابن مرجانا. بادشاہ حکم ہو چھے ختم عزیزانو دا اہلی کوفہ چی دی دا ٹولتی ہو تختے دا پا خاص وقت ٹولو تختے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف پل خاندان 72 کسان پاتی اس سکے دووی چے سر قربانو بچی قربانو لیکن د باطل پلاس کے لاس نگدم لاس نگدم ابن زیاد فوج راوستوتی گیر چاپیرے پا 72 کسانو باندی جنگ شورو چه دا 72 بدر باندی قربانون یا بت قرآن تسر نگون کے جنگ شروش عزیزانو نمبر پا نمبر دا خاندان رسول بچی با قربانے دا نمبر پا دغا وقت کی د شاه قاسم کویدن شوی وا اوس خیمه لګېدلې دي او د شاه قاسم کویدنم شوی دا جنگم شروع دی امام حسین رضی الله تعالی عنہ وی چې جنگم شروع دی خو کویدن چې شوی نو سنت باندې عمل کول ضروری دی راځي چې دا ډولای مروړو دا صداقت خبره دلتا جی چا کے مڑے اوشی یو کال وادن کئی ویلا تختائے خوچا دا کلم دادا تختائے لالما دا تختی او بیم ندی اوچی او تاسو واد کوئی دا خزی دا خزی چه دا تاسو کی جوندی وی او یو در نجنت تلارو نو سو ایمن چې دا خزه درکې اوس خو نور په نالت کیږي لګیا دا زمونږ د کلوخ لګي خېوي دام که خیری رواني دا د غرونو لګي خېوي دام که خدای ته منظورې دا د جنکو سکولونه ورله دغه بم که خدای ته ګوري له 7 کاله پس تماشا به کوي تعلیم وی ډېر ضروری دی تعلیم پاکستان چخلو چته کې وی تعلیم ډېر ضروری دی تعلیم پاکستان کے تعلیم شلا تعلیم شلا پاکستان نہ خود تعلیم جنازہ ہوا تھا دنیائی تعلیم خود سے کہہ دے دینی تعلیم ہم جنازہ ہوا تھا اغم فراڈ ہو دو کش اورد یو لکی ما تراوستو ویجی دا پلانه مدرسه تا لک شپارسو که چه دتا سند ورکی تشی سند ورکی ویل دا قیرت سند سد پارا وی اسکول کم نوکری ورطا قتلی بے سند کیگی نو مال دا قیرت ویلے دے ویل نا قرآن شریف ویلے دے خو نور نپوئی سند نو مالدا د خر بچي چې قاری پوسټ باندې ولګي په سکول کې او د خپل ټکي قرت نه دی ویلې نه دوی به د قوم بچو ته قرت څنګه خي لوی شپاره سره په سره وسته
او خدای مې دې ګناهګارۍ نه ووم د ملا زوی نو دا شعر میں ورتوی چی یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری وے خدای دا ستا سادہ بندگان چرتا لارشی پیران پا خلوتنو کی ٹگان ناستی او بادشاہان پا تختنو ٹگان ناستی دا خلق چرتا لارشی دا څو کزه په خلوت او په جماعت کې ناستم په خپل رنگ کې غلا اٹھاګه ما کا بادشاہان د بادشاہ په کرسۍ ناستی په خپل رنگ کې غلا اٹھاګان دا خلق څو دا یاد کړئ چی یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری بادشاہی اور درویشی دوارا ٹگی شو دین ہم پا فراڈ اور پا دوکا شوروش کم منصب باندے چیز اکیڈم و ما دین ویلے نہیں زبا قوم تا صد دین خیر عزیزانو نن قوم خو بالکل ړوند دی په خبر ګړوند دی په باب د دین کې په خبره نه پوهېږي اوس مونږه ما څوارلس کاله طالبګیري کړې ده څوارلس کاله اوولس کاله مې استازي کړې سورلس اولس سوشو یو دیرش کالا ما دا کتاب نه بغیر بل کار نه دے کرے یو دیرش کالا او پا یو دیرش کالا میں چی سو ویلی دی او سو میں پڑاو کری دی آرا تدالف پشان یاد دی دا سے خبری دی زما په معلوماتو کې چې یو سوالو کوم یو سوال پرون راته یو د کوټ یو مولانا وی په لوی قهر دی اخته کړي مالولی ویلا تا چې اختر کې ویلی چې دا د قربانۍ غوښې چا وخوړه وی په لوی عذاب اخته یو خلک را منډې وی چې چا وخوړې مال زه څه خبر یم چې چا وخوړې مالوری گا اسی او بلا خبر کم چه نورم پا غم وارو ویلا سوے مالا داوے چه پا قبر کی با ملیکی پا کم جبا کی تپوس کئی